اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ډېر قابل قدر مسلمانانو، دا میاشته محرم میاشته اسلامی چې کومې میاشتې دي، نو قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. اسلامی میاشتې 12 میاشتې دي. بیا په دې کې چې کومې عزتمند میاشتې دي، نو منها 4 حرم. 4 میاشتې په دې کې د عزت دي، محترمې میاشتې دي. نو 4 میاشتې محترمې میاشتې دي چې هغه محرم، رجب، ذوالقعده او ذوالحجه ده. دې میاشتو ته یو خاص فضیلت چې هغه حاصل دی. په ابتدا د اسلام کې د عاشورې روژه چې وه، نو دا فرض وه، او چې کله بیا د رمضان المبارک روژې کله فرض شوې، نو د هغې نه پس بیا د عاشورې د روژې چې دی فرضیت ختم شو، او د هغې نه پس بیا د دې مستحبواله او سنتواله چې هغه باقي پاتې شو. ابتداءً داسې وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو، نبی علیه الصلاة وسلام هلته یهود ولیدل چې هغوی به د عاشورې روژه به یې نیوله، 10 د محرم چې دی روژه به یې نیوله. نبی علیه الصلاة وسلام د هغوی نه تپوس وکړو: تاسو په دې ورځ باندې روژه ولې نیسئ، او د دې میاشتې په اختتام باندې تاسو اختر ولې کوئ؟ نبی علیه الصلاة وسلام ته دا جواب میلاو شو چې په دې ورځ باندې چې دی بني اسرائیلو ته چې دی نجات میلاو شوی و د فرعون او د هغه د لښکر نه. فرعون او د هغه لښکر چې دی ډوب شوی دی، او موسی علیه الصلاة وسلام او هغه قوم بني اسرائیل چې دی دا محفوظ او بچ ساتلی شوي دي. نو په دې وجه باندې چې دی مونږ روژه چې دی هغه نیسو، او موسی علیه الصلاة وسلام به هم چې دی په خپله روژه نیوله. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایله چې مونږ له دا پکار ده چې مونږ د موسی علیه الصلاة وسلام سره زیاته همدردي زمونږ ده، چې زمونږ موافقت چې هغه د موسی علیه الصلاة وسلام سره راشي. نبی علیه الصلاة وسلام په دغه موقع باندې وفرمایل چې تاسو د عاشورې روژه چې دی دا تاسو نیسئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې دا راځي چې نبی علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې د عاشورې د ورځې په روژه نیولو باندې الله پاک د یو کال ګناهونه چې هغه معاف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دا روژه نیوله، او دقه شان چې صحابه کرامو به هم نیوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په کم کال باندې وفات شوی نه دی، نبی علیه السلام وفرمایل چې آینده کال چې دی زه به د یهودو د مخالفت لپاره چې د هغوی سره مشابهت رانشي، زه به را روان کال له د دې سره یوه روژه بله چې د هغه ملګرې کومه، نهمه یا لسمه
نهمه او لسمه روژه چې دی دا به زه نیسمه، یا لسمه یا یولسمه دا به چې دی زه به دا روژه نیسمه. او بیا چې کله آینده چې کوم کال راغی نبی علیه صلات وسلام بیا وفات شو، نو د هغې نه پس که څوک د عاشورې روژه نیسي نو د هغې سره سره نهمه دې ورسره ونیسي، یا که فرض که نهمه یې ونه نیوله نو د لسمې سره سره دی یولسمې روژه چې دی هغه دې ونیسي. فرضیت یې ختم شوی دی او مستحب دا چې دی مستحبوالی دی باقي پاتې دی. نو په اسلامی کال کې 12 میاشتې دي، 4 میاشتې په هغې کې محترمې دي د عزت دي. نو په هغې کې یوه میاشته محرم ده چې دا اوس کومه شروع ده، نو دا میاشته محرم ده. په دې کې چې کومو خلکو کم ایجادات کړي دي، کم بدعات هغې شروع کړي دي، کم رسومات هغې شروع کړي دي، هغې آغاز او ابتدا داسې شوې وه. علامه سیوطي رحمه الله فرمایي په 352 کې د هغې نه پس چې دی معز الدوله چې دی په خپله دا اعلان وکړو چې په دې 10 محرم باندې به نه څوک دوکانونه کولاوی، نه به چې دی بازار کولاوي، نه به چې دی تنور والا روټۍ پخوي، نه به چې دی څوک اور بلی. باقاعده چې دی مونږ به په شان د حسین کې چې دی مونږ به دا پروګرام به یې زمونږه. او د هغې نه پس بیا دا بدعات شروع شو چې نن سبا دا سبیلونه جوړ شوي، دا دیګونه دا پخ شوي، دغه شان دا شربتونه چې دی دا تقسیمیږي او دا د حسن او حسین نوم دا چې دی اخیستلی کېږي، او دا اوازونه او دا جړاګانې او دا نوحې او دا ماتمونه چې دی دا شروع دي. دا خپل ګریوانونه شلول، دغه شان خپل ځان په چړو باندې وهل، د دې نه چې کوم دی په ثبوت په حدیثو کې شته دی، نه د دې ثبوت چې کوم دی د صحابه کرامو په رایه کې شته دی، نه چې کوم دی دا کار صحابه کرامو کړی دی. بس دا کار چې دی دا د حسین رضی الله عنه چې دی د هغه قاتلانو دا کار چې دی دا شروع کړی دی چې دا نوحې ماتمونه کوي، خپل ځان وهي او دقه شان دا جړاګانې کوي او دا فریادونه کوي. په دغه ورځ باندې دوی د باڼس او د لرګونه یو ډولۍ شان جوړه کړي، په هغې له پاسه باندې چې دی یو پرده راچولي، په هغې کې دننه د قبر یوه اندازه جوړه کړي، په هغې کې دننه دا پیسې او دا خواږه خوراکونه دا پکې پراته او د هغې په خوا کې دا نارینه او دا زنانه چې دی دوی خپل لاسونه تړلي او په عاجزۍ باندې ولاړي. څوک د اولاد دپاره سوال کوي، څوک چې کوم دی د رزق د پراخۍ دپاره سوال کوي، څوک چې دی د بیمارۍ د شفا د حاصلولو دپاره په دغه ټیم کې سوال کوي. په اخره کې بیا چې کله دوی خپل دغه پوره کړي، جلوس پوره کړي، نو بیا دغه کم مجسمه او کم دغه یې جوړه کړې ډولۍ نو دا بیا دفن کړي، یا په خپل کور کې هغه بیا کېږدي په ګوټ کې چې د دې دا سایه په موږ باندې قایم وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیه. وای هغه سړی زمانه نه دی چې کوم سړی چې دی خپل ګریوانونه شلی، خپل مخونو ته خپل جسمونو ته سپېړې راچوي او دی داسې اوازونه کوي چې دا اوازونه د جاهلیت دي. وای دا سړی زمانه نه دی. نو په دې ورځو کې چې کوم رسومات دي، کم بدعات دي، هغه ختمول پکار دي. بل په حدیثو کې چې کم شان د حسن او حسین رضی الله عنهما راغلی دی، دا دواړه چې دي دا وروڼه دي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور فاطمه رضی الله عنها بچی دي. دا د نبی علیه صلات وسلام نوسی دي چې دا د علی رضی الله عنه زامن دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لور فاطمه رضی الله عنها په علی رضی الله عنه باندې واده وه، د دې نه دا بچی چې حسن او حسین رضی الله عنهما پیدا شوي، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر محبوب او دغه شان صحابه کرامو ته هم چې دا ډېر زیات محبوب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله کله دا دواړه نوسی په دې اوږه باندې به چې ګرځول، کله کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کولو، دا به لاندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپې نه چې لاندې به چې پورې وتل،
کله به نبی علیه صلات وسلام سجدې ته چې دی لاړو نبی علیه صلات وسلام په اوږه باندې به دا چې دی دا کېناستله نبی علیه صلات وسلام یوه ورځ چې دی د الله نه دا سوال وکړو یا الله د دې دواړو سره ته محبت وکړي ځکه چې زه ورسره محبت کوم او د هغه چا سره هم محبت وکړي چې څوک د دې دواړو سره چې دی محبت کوي نو چا د دوی سره محبت وکړو دا داسې ده چې د الله او د رسول سره محبت کړی چا دوی سره بغض عداوت او دشمني وکړله نو دا داسې ده چې د الله او د هغه د رسول سره بغض عداوت او دشمني چې دا کړې وي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې دا دواړه چې کوم دی دا حسن او حسین رضی الله عنهما دا دواړه چې زما د دنیا ګلابونه دي په حدیث مبارک کې راځي چې دا دواړه چې دا زما د دنیا ګلابونه دي نبی علیه صلات وسلام به ډېر زیات د دوی سره مینه محبت کوو نبی علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک ته چې الحسن والحسین رضی الله عنهما سیدا شباب اهل الجنه دا دواړه چې دي حسن او حسین رضی الله عنهما دواړه چې دي نو دا به په جنت کې د نوجوانانو سرداران به د هغې مشران به په بل روایت کې وسره مور هم یاده کړې ده نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې فاطمه رضی الله عنها به د جنت کې د زنانو سردار او مشر به وي او د جنت ته نوجوانانو سرداران او مشران چې دي دا به حسن او حسین رضی الله عنهما بس د دوی سره محبت داسې دی لکه یو سړی د پیغمبر سره محبت ساتي د دوی سره بغض او عداوت او دشمني کول داسې ده چې یو سړی د الله او د هغه د رسول سره چې بغض او عداوت او دشمني کوي نو داسې موقع ده چې دا د محرم میاشته عزتمند میاشته په دې کې عبادتونه دا چې دی قبلیږي په دې ورځو کې چې دی کم از کم چې دی د الله عبادت وکړو ذکر او اذکار وکړو د الله د ناراضتیا نه ځان وساتو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین